دا بل روایت کې بیا د ما د امت یوه طایفه به په حق دین د الله په امر ولاړه وي، څوک هم چې مخالفت ورسره کي څوک په تاوان ورنه کي. د دغه طایفې نه څوک مراد دي چې دا به په حق وي او هیڅوک به هم تاوان ورنه کي. د تاوان نه کوم قسم تاوان مراد ده؟ وایي د طایفې نه څوک خو دا وایي لکه امام احمد ابن حنبل صاحب چې محدثین کرام مراد دي، څوک وایي چې د دغه طایفې نه مجاهدین کرام مراد دي، څوک وایي د دغه طایفې نه اولیاء کرام مراد دي، څوک وایي د دغه طایفې نه فقهای کرام مراد دي. علما لیکي چې دا طایفې نه یوه ډله نه ده مراد. د دین د حفاظت ذمه ربي کریم اخیستی، خو دا حفاظت چې کیږي مختلفو شعبو ته ضرورت ده، تصوف ته ضرورت ده، دا به م وي. تر څه وخته به وي؟ وروسته را روان ده چې تر څو قیامت راځي، مراد د قیامت نه قرب د قیامت تصوف تزکیه د نفس ته وایي ضرورت ته، نو اولیا به په دنیا کې موجود وي. جهاد ته ضرورت ته مجاهدین به موجود وي. علم ته ضرورت ته علماء کرام به موجود وي. بیا د علماو مختلف شعبې، محدثین کرام، فقهای کرام، هره ډله به موجوده وي. او د دغه دین خدمت ته مال لګولو ته ضرورت ته نو سخیان به موجود وي. خو دا وای نه ده ضرور چې ټول به په یوه ځای په یوه کلي کې په یوه علاقه کې مجتمع موجود وي. دا نه ده ضرور. د دین کار خدای پاک کوي. کله لکه موږ تاسو خپله وینو په بعضې ملکونو کې رب کریم په بعضې خلکو کې جذبه د جهاد پیدا کړې وي، هغه سرښندنې ته تیار دي. خو د بل ملک مسلمانانو کې خدای پاک د ورکړې جذبه پیدا کړي، هغه په خپلو مالو کومک کوي. د بل ځای علاقه کې بیا د چې علما وي چې هغه د دغه علم خدمت، تصنیف، تالیف، تدریس، فتوا، قضا، په دغو باب کې بیا خدمت کوي. په بل ځای کې بیا داسې خلک موجود وي چې هغه د دغه علماو، د دغه مجاهدینو، د دغه مالدارو خلکو تزکیه کوي چې نیت صفا شي. نیت ډیر مهم، تر هر څه نه ډیر مهم. کله یو ډیر عجبه ګټه وي، په یوه منټ کې د سړي د لاس نه اوسي، نیت خراب شي. په دا یو سکند کې نیت خراب شي، هر څه لاړه خراب شو. نو داسې خلک به موجود وي چې هغه د نفس د اصلاح د نیت د تصحیح کوشش کوي، ځکه چې صفا نیت نه هغه عمل خو خدای پاک تقبل نه ده. اوس نو کله په قومونو په وطنو د خدمتونه خدای پاک ویشلی وي، کله په یو ځای کې دغه ټول موجود وي، کله د زمانو په لحاظ یو وخت کې په یو ځای کې د علم ښه خدمت روان وي، بل وخت کې بیا په یو ځای کې د جهاد ټول په یو زمانه کې هم نه دی شرط، بل وخت کې بیا د یو وخت کې د تصوف په هره سلسله. موږ استادانو محترمینو الله دې جنت الفردوس نصیب کړي چې د دنیا نه څوک تللي، موږ ته به چې قصې کولې د کشرتوب کې داسې علما الحمدلله د موږ په اکثرو ځای کې تیر شوي دي چې علما بزرګان، طالبان هم بزرګان، حتی هغه عوام چې د دې خدمت کوي هغه هم بزرګانو. طالب بزرګ، ملا بزرګ، صفایي ډېره وه، د تصوف خدمتونه ډېر شوي وو. یو سپین ږیری مولوي صاحب د اورګون اوس وفات ته، مولوي صاحب عبدالرحمن په نامه باندې د خوري او راره غالبا د ما سره و سبق را سره ویلې، بیا یې غومړی کړې وه. زه چې ورغلم دا سپین ږیری ضعیف و، د ما دپاره راغی بیټک ته، بیا عجب عجب مجلسونه وکړه. وایي زه خبر شوم چې د حضراتو مبارکینو یو څوک راغلی دي، نو زه د حضرت صاحب مرید یم. بیا یو څو قصې هسې د نمونې دپاره یو قصه دا وکړه، وایي ما جامع ویلې و مریض کتاب مې سم نشوی کتای د مرض د وجې نه. استاذ به کله کله سبق کمزوری راته ویلې، ده به هم نه و کتلی. نو یوه ورځ یې وایي سبق ډېر کمزوری راته ویلې،
ما دا ورځ ټوله په ژړا تېره کړه چې خدای پاکه زه مریض یم، زه کتاب نشم کتلی. پخوا خو د طالبانو د کتاب عشق و، د کتاب د زده کړې سوچ او فکر و ورسره. کوم استاز به چې کتاب بې تحقیق ویلی دی د هغه نه ژړل. نن خو چې کوم استاز تحقیق کوي دی د هغه نه ژاړي. بیا وایي جومات کې به زه ویده کېدم، پخوا خو درسونه په جوماتو کې ډېرې وې، نو ما به سهار اذان وکړو، جمع وخته به بیا استاز راتلو. سهار وختي جګ شم نو د شپې وای خوب وینم چې ډېر ازدحام وي، ډېره ګڼه ګوڼه وي. زه وای د چا نه پوښتنه وکړم چې دا څه پېښه ده چې دا دومره خلک تاویږي. وای دی وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام دغه علاقې ته راغلی. زه وای دستي ووایم چې ودرې چې زه ورشم چې د یو خپل استاز باندې عریضه وکړم چې نبي علیه السلام ته چې دی ماته سم سبق نه وایي. وای زه چې روان شم دا استاز مې په مخه راغی په دا خوب کې. نو راته ویل زارۍ راته شروع کړه چې ادارې شکایت ما که بل وارې زه داسې کمزوری سبق نه درته وایم. د خوب قصه وه. سهار چې زه جګ شوم اذان مې وکړو نو دروازه مې خلاصه کړه د جومات د سرای چې خلک بیا راځي، چې دروازه مې خلاصه کړه چې د باندې استاز ولاړ د جامې په څنګ کې نیولې. وای ما ورته ویل څه کوې؟ وای تا ته راغلی یم سبق ته. وای ما ورته ویل دا وخت سبق ته نور کله خو داسې نه راتلې. وای ده راته ویلې نو سړی شکایت کوي پیغمبر علیه السلام ته. داسې جزیات چې ذکر کوو ډېر ذکر کول. حضرت مبارک وای مرید وم، درېیمه لطیفه غالبا را کړې وه. نو راغلم مریض هم یم مسکین هم یم. پخوا وختو کې خو بیخي روپۍ نه پیدا کېدې، دا لارۍ چکلې به دی ورته ویلې په لارۍ کې راغلم ورګونه دلته کابل ته حضرت مبارک ته چې وخت کې هغه خادم حضرت مبارک کوټه کې به ناست و، ناظر به و، بیا به یو سړی ورغوښتي وظیفو دپاره چا څوک به ورتله. وایي د ما نوم مې واخیسته عبدالرحمن د ورګون. وایي ما ویل زه خو کشر طالب یم، کیدای شي کوم ملا به یادوي. بیا یې غږ واخیست. بل وارې ذاتي بل څوک نه و. زه ورغلم چې وظیفه مې ورسره وکړه. دوه وظیفې غالبا وایي. وای ما ورته ویل صاحب زه مریضم یم مسکینم یم هر وخت نشم راتلی، که دا درېیمه وظیفه دې م راکړې وای په خپله مې مطالبه تر وکړه. نو ما ته وایي چې دومه وظیفه راکړې وه د هغه نه بعد هلته په بابا صاحب په نامه زیارت ته په ورګون کې د روحاني صاحب مبارک قبلګاه صاحب ده، یغ په خوب کې ما ته درېیمه وظیفه راکړې وه. 3 میاشتې د خوب وتلې وې. بزرګي ته اوس ګوره. وای ما ورته ویل چې صاحب دا درېیمه وظیفه دې م راکړې وای، زه بیا نشم راتلی، کریا نه لرم. وای ده راته ویلې چې درېیمه خو دې اوس نږدې ده ذاتي پخېږي. وای ما ورته ویل صاحب تا خو 2 وظیفې راکړې وې درېیمه نه وه. وای ولې بابا صاحب چې په خوب کې درکړه 3 میاشتې مخکې ما خوب لیدلی، په خوب کې وظیفه راکړې، 3 میاشتې بعد حضرت مبارک ته راغلم. وای راوی کو چې 3 میاشتې کېږي چې وظیفه ما خپله ارغندی خلیفه سي مبارک، زرمت خلیفه سي مبارک خپله مې چې تجربه کړي چې په زړه کې به مې په څه خبر کې وسواس و چې واره بغلو ستړې ماشې په موکړه کې به نستو، ارغندی خلیفه سي مبارک به په هغه خبر شروع شو. په یو خوله به مې هېڅ نه وویلې، هغه خبر به مشکل به حل شو په هغه ځای کې. خوب هم لیدلی و زرمت خلیفه سي مبارک به په خوب راته لګیا شو. یو بل زړه کې به هم تصویر شو. نو پخوا ټول دا مې دغه دپاره چې دلته حضراتو مبارکینو د طریقت دومره خدمت کړی و چې تقریبا طالب و ملا ټول بزرګان عوامو به د دې بزرګۍ قصې کولې. نو دا وخت په وخت خدای په کله وختونه بدلوي، کله وطنونه یوه ډله یو ځای کې پیدا کړي، یوه ځله بله، خو دین کار به وي. او دا چې تاوان څوک نشي ورسولی، تاوان نه کوم قسم تاوان مراده، دا نه معنی چې ظاهري تاوان څوک شهید کوی نشي، څوک زخمی کوی نشي، څوک بندي کوی نشي، څوک بل تکلیف نشي ورکولی. هغه خو بیا دروغ راځي، خو هغه د اولیاء هم شهیدان شوي، علما هم شهیدان شوي، مجاهدین هم شهیدان شوي. دا معنی د دوی منشور ته څوک تاوان نشي ورکولی، هغه د دوی مرام څوک نشي ختمولی. چې د ټولې دنیا تقریبا څوک بالفعل مباشر، څوک مسبب، څوک ورسره همکار په نیت کې
ټول د مجاهدینو د جهاد په خلاف د ټولې دنیا کفار یو شو سره کنه شو. دا اوس د موږ تاسو ملک کې چې هغه مباشر و خو 50 ملکونه زیات خو بالفعل مباشر کې لګیا و، دا د نورم ټولې دنیا کفار ورسره په راز کې شریک شو کنه و شریک. دا هدف ختم شو. د رسول الله دا حق دین ده، دا حق دین ده. دغه حقانیت ته چې څوک داسې مثال دی په ټوله دنیا کې راکړي 1400 کاله مخکې خبر کړی ده، نن هغه رښتیا ده، تغیر نه پکې راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دین کې به داسې ډلې موجودې وي چې الله تعالی به د دوی نصرت کوي. که د ټولې دنیا خلک د دوی کومک ونه کړي، د دوی منشور ته، د دوی هدف ته، د دوی مقصد ته څوک ضرر نشي رسولی. دا چې نقصان به په ما او تا کې به خو داسې خلک شته، داسې خلک شته چې خدای پاک د دین کار د دوی نه اخلي.